رضی اللہ تعالی عنہ او ډیر عجیب عجیب فیصلې کړي دي په خپل فراست باندې چې نن افسوس صد افسوس چې اسلامی مملکتونه په دغه باندې فیصله نه کوي او غیر چې څونه خلک دی د هغې په معاملاتو فیصلې کوي. زمونږ استاد محترم محدث کبیر ولی ابن ولی پیر طریقت رہبر و شریعت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیہ یو ځل یو واقعه بیانوله وی منگ انگلینڈ ته تللي وو هلته بیا منگ یو عدالت ته لاړو. منگ هم کېناستو عدالت کې چې کله وکیلانو خپله جرحه وکړه خبرې وکړې د دوو خصمینو منځ کې دوو مدعیانو منځ کې نو وی هغه جج د عمر رضی الله تعالی عنہ نوم واغسته. نو ما هغه ترجمان نه تپوس کو چې د جج خود عمر نوم واغس وی چې آو جج دا خبره وکړه چې ستاسو منځ کې دا کومه معامله وه دا عمر رضی الله تعالی عنہ یو فیصله کړې وه د هغې فیصلې مطابق ما فیصله وکړه. نن زمونږ اسلامي مملکتونه او د اسلامي مملکتونو واکداران دا د انګریزانو په خوشحالۍ کې د لاډ میکالی په قانون او په تعلیم باندې عمل کوي او د محمد رسول الله هغه آیین او قانون هغه برای نام زمونږ په جوماتونو او کورونو کې پروت دی چې قرآن مجید وي او حدیث مبارکه وي. نن موږ مسلمانان که زما په قرآن او حدیث په فیصله کې نقصان نو موږ وی عدالت ته به لاړ شو دا فیصله د مولا څوک نه مني او چې پکې مې فایده وي نو بیا وی مفتی صاحب لا به لاړ شو چې دا فیصله وکړو. نو عرض مې دا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام ته یو ډیره عجیبه خبره وفرمایله وی یا رسول الله دا خبره د ابو هریره ټیک ده ستاسو دا خبره بصر و چشم پاس اسمان دی موږ ته خو که یو سړی دا خبره واوري چې یو سړي لا اله الا الله ووي او دی به جنت ته داخلیږي نو دی به عمل چوټي کې دی حدیث ته به ډډه ووایي بیا به څوک مونځ نه کوي بیا به څوک روژه نه نیسي بیا به زنانه د پردې خیال نه ساتي بیا به د حلالو او د حرامو څوک تمیز نه کوي. نو ځکه حضور علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې یا رسول الله بیا به دا خلک د حدیث ته ډډ ووایي عمل له به خلک چوټي ورکي. اوس دا واقعه مې دله نه بیانوله چې خپل معلومات تاسو ته خیم خو دا واقعه مې دله بیانوله چې پرون په دارالعلوم شیرګل کې دې علماو تعالی ته سند بیانېده دا د هغې سند باره کې خبر عرض کوم. خلک وایي دا مولیان سند بیانوي دا د کوم ځای نه دی. استاد چې کله کینی او شاګرد ته حدیث وایي دا په یو وثوق سره وایي په یو مضبوطیا سره وایي. زمونږ دا څونه محدثین چې دلته دي دی څوک په 27 واسطو سره څوک په یو کم 40 سره څوک په 15 سره څوک په 13 واسطو سره حضور علیه السلام مبارک ته حدیث رسوي. اوس مولانا وکیل شاه صاحب چې دا اته کاله علمي سفر وکړ او دغه علمي سفر په د حدیث اخري په کلمتانو باندې دی د اختتام وروسته دی تبرکن وروسته استاد چې ته دا پټکې وو دا سند ورکړه دا هغه سند دی چې حضور علیه السلام ابو هریره رضی الله تعالی عنہ له ورکړه دا هغه سند دی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ له حضور علیه السلام ورکړه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ له ورکړه. صحابه کرام به د سند سونه خیال ساته سونه د حدیثو د حفاظت به خیال ساته. د عمر رضی الله تعالی عنہ دور دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جمعات کې ناسته صحابه کرام هم ناستی. ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ یو حدیث وی حضور علیہ السلام نه ما دا روایت اوریدلې ده